أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نانی درس کو انشاءاللہ العزیز سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 4 آیات نمبر 32-33 دو آیاتونو چې نو هغه ویلې کیږي. دغه نامخ کې چې نو هغه ذکر د مال ولو چې مال کې اسراف مکوئ بې ځایه ځای چې نو هغه مل ذکر لمای لګوئ. اوس دې ځای کې چې نو هغه ذکر نو هغه د بدن دی چې بدن هم د دې نو هغه استعمال په صحیح ځای کې کوئ چې کم ځای کې د الله حکم دی او په غلط ځینو کې چې نو هغه استعمال مکوئ. دغه شانتي مونږ ویلو چې د کامیابۍ نو هغه انحصار د هغه په لاندې چې کوم احکامات را روان دي په هغې کې دي نو د اوسه پورې شپږ حکمونه چې نو هغه تیر شولو. اوس دې ځای کې چې نو هغه اووم حکم ذکر کیږي ولا تقربوا الزنا. الله وی تاسو زنا ته چې نو هغه مه نږدې کیږئ. بیا قرآن دې آیات کې د زنا متعلق چې نو هغه دوه حکمه چې ذکر کړي دي دوه نقصانونه ذکر کړي دي. یو الله وی انه کان فاحشه چې بېشکه دا زنا دا بهایي ده او دویم الله وی نوی نقصان دا دی وساء سبیله دا بد لار ده. نو دا دوه نقصان الله جل جلاله په دې آیات کې چې نو هغه ذکر کړي دي. اوس دین مراد نو زنا کول نه منه نو الله جل جلاله د زنا چې کم دواعي او اسباب دي راغې نه هم منع کړه. ځکه الله دې سوا نه وی چې ولا تزنو زنا مکوئ خو الله وی ولا تقربوا الزنا زنا ته نږدې کیږئ مه. د زنا چې څومره هم دواعي دي څومره هم اسباب دي چې د هغې نه وروسته عام طور باندې چې نو هغه خلک زنا طرف ته چې نو هغه مفضي کیږي او ځي نو د دغې نه الله جل جلاله چې نو هغه منع فرمایله. لکه مثال په طور کې نظر قتل نو نظر قتل نو کله چې نو هغه قتل وغیره چې نو هغه دا کیږي دغې نه وجې نه هم سړی ګناه ته مایله کیږي. لاس وړلل بتش نیول نو دې د وجې نه چې نو هغه هم کله کیږي. کله چې نو هغه تکلم خبرې چې نو هغه کول دا هم چې نو هغه د دې سبب چې نو هغه جوړیږي. نو دې چې نو هغه دا خبرې د دې لپاره چې نو هغه سبب جوړیږي. نو چې کم کارونه د زنا سبب جوړیږي الله د هغې نه هم منع فرمایله چې دغې کارونو طرف ته هم وځئ. او دغه شانتي حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي د هغې مفهوم دا دی چې زن العین النظر د سترګو زنا چې دی نو هغه دا دی چې سړی بد نظري کوي. اللهم احفظنا بدترین چې نو هغه ګناه دی. ځکه وایي چې نو هغه نظر دا د شیطان د غشو نه یو غشی دی. دا چې په کم شیز باندې ولګي د هغې اثر د هغې عکس چې نو هغه زړه ته کوزیږي. نو د سترګو زنا دا چې نو هغه بد نظري کول نه. د لاس زنا چې نو هغه نیول دی چا له لاس وړلل چا سره اوږه لګول چا سره چې نو هغه ځان ټچ کول دا چې نو هغه د اندامونو چې نو هغه د خپو زنا چې نو هغه المشي تلل دی زنا طرف ته چې نو هغه تلل غلط کار طرف ته چې نو هغه قدم اوچتول نو دا ټول په دغې کې دی. بیا د دغې نه وروستو انسان چې نو هغه په دغې قبیح کار کې چې نو هغه واقع کېږي. نو ځکه الله وی ولا تقربوا الزنا زنا ته چې نو هغه د سره نږدې نشئ. زنا دواعي اسبابونه چې نو هغه هم ځان ساتئ. بدترین ګناه چې نو هغه څومره دی نو الله پیغمبر فرمایي صحیح مسلم کتاب الایمان روایت دی د هغې مفهوم دا دی چې کله سړی زنا کوي ولا یزني الزاني دی چې کله چې نو هغه زنا کوي دی په دغه وخت کې د سړی مسلمان نه د ده نه ایمان چې نو هغې د زړه نه وځي اوچت شي. حدیث مبارکه کې راځي وایي دا د سر د پاس حدیث د چترۍ غوندې چې نو هغې د ده نه د ایمان وځي
دا د پاسو د قشانت جنو هغه ولاړي نو چې کله د خپل دغه قبیح کار نه چنه هغه بس کی او توبه او باسلام نو وی بیا نو الله رب العزت دغه ایمان د تراشی خدای غ نورانی چنه هغه کمزوري نو دی وجنه د زنا په وخت کې سړی چې نو هغه مؤمن نشي پاتې کېدی الیاذ بالله که په دغه حالت کې ولا مرګ راړلو دنیا نه بې معنی یو قسم لاړ دویم حدیث مبارکه کې راځي چې زنا دا بدترین شیز دی په جهنم کې بچنه نو هغه جهنميانو ته بچنه نو هغه د زناکارو نه تکلیفي حالن کې جهنم خود چې نو هغه تکلیف ده زیاده خو حدیث مبارکه کې راځي وی چې کله چې نو هغه زانیان زناکار چې نو هغه جهنم ته لاړ شي نو د دې د شرمګانو په جهنم کې چې نو هغه داسې څخه بدوي چې نو هغه برا اوچته شي چې ټول جهنميان ته بچنه نو هغه پته لګي چې دا هغه زناکار رانه دا غوی بچنه نو هغه بده ته خیره کوي چې خدای دې تبا کوي تاسو ولراله نو دومره چې نو هغه بدترین ګناه دی او د دین علاوه د الله پیغمبر فرمای هغه چې نو مفهوم د حدیث دا دی چې پاغوی باندې الله د جنو وزمکی او اسمانونه چې نو هغه لعنت وای کم خلق چې نو هغه په زنا کې اختوي زنا کوي نو وزمکی او اسمانونه د اهل چې نو هغه په دې باندې لعنت وای او دا کسان چې نو هغه لعنت وي اللهم احفظنا نو ځکه الله وی انه کان فاحشه دا چې نو هغه فحش کار دی فاحش چې نو هغه کار دی نو چې کله دا د بهي کار دی فحش کار دی نو دا بدترین کار دی او کله چې انسان کې حیا وي نو دی بیا د داسې قسم کارونه چې نو هغه خپل ځان ساتي او کله چې انسان کې حیا نه نو دی بیا دا نه نو دی وجه حدیث مبارکه کې راځي اضافات کل حیا ففعل ما شئت چې کله ستانه حیا لاړه بیا چې څه خوښي اقا کوه اوس حیا دا اهم شیز دی او دومره اهم دی چې د الله پیغمبر فرمای صحیح مسلم کتاب الایمان چې نو هغه روایت دی الله پیغمبر فرمای والحیاء شعبة من الایمان حیا چې دی نو هغه د ایمان جزء اعظم دی دا یو جز دی د ایمان چې چا کې حیا وي د دې سړی کې ایمان دی چا کې حیا نه وي ګویا چې نو هغه په دې سړی کې ایمان هم نشته د ایمان بالکل ختم زیرو باندې چې نو هغه ولاړ دی نو دی وجه نه حیا اوس حیا ست ویلې کېږي او بے حیاي ست نو حیا دې ته ویلې کېږي داغي تعریف نه دی الله یراک حیث الله یراک مولاک حیث ما نحاک الله یراک مولاک حیث ما نحاک چې تا الله رب العزت نو ستا رب تا په هغه ځای کې په هغه کار چې نو هغه تا ونهیني چې د کم کار نه تو خدای منع کړی دې ته ویلې کېږي چې نو هغه حیا د الله حکم د الله د پیغمبر د طریقې کامل طور باندې پوره کول دا چې نو هغه حیا ده او چې دا نه وي چې دا بیا چې نو هغه بے حیا ده اوس دی الله عفو وکړي بیا حیا چې نو هغه دوه قسمونه دي یو حیاي عرفي ده او یو حیاي شرعي ده نو حیاي شرعي د قد د کم چې ما تعریف وکړو او حیاي عرفي دې ته ویلې کېږي چې عرف کې خلک یو کار بد ګڼي ګناه اوس الله ته مې توبه نه په اور دومره خلک چې هغه بې حیا ته ورسېدل چې اوس ګناه کارونه چې خدای ورته چې الله یراکه مولاکه حیث ما نهاکه هغه کارونه کوي او د سره چې هغه حیا انسان له نه ورځي چې د سره د حیا کوي هم نه چې دا کار دا کوم او دا چې هغه حکم کبد کوم لکه مثال په تور کې غلا کول الله منع کړل کړه اور کې خلک اس پروام نه ساتي دروغ ویل خلک اس پروام نه ساتي ګیره خریل ګیره وړه کول اس پروای خلک هم نه ساتي انګریزي اختپر خودل اس حیا هم خلک نه کوي بالکل داسې شوي ده چې د حیا بے حیاي کارونو باندې خلکو ته ځان خخ کاری او د حیا په کار باندې چې نو هغه ورته ځان بخ کاری نو الله وی یو نقصان دا د انه کان فاحشه او دویم نقصان وساء سبیله الله وی دا بدلار ده اوس بدلار ولې ده نو دین دنیاوی او اخروی ډیر شي نقصانات پیدا کیږي لکه مثال په تور کې چیرته چې العیاذ بالله یو خزي زنا وکړه یو سړی زنا وکړه د دغه نطفه نه د دغه زنا نه ماشوم پیدا شو نو دی بوز د هغه نسب ته منسوب کیږي کنه د چې کم نسب دی نو هغه د چا خزي نو هغه ته خلک منسوب کوي
د خدا غ دین غیر نسب چې دی نو هغه په یو خاندان چې نو هغه په بل کې داخل شو بیا د شرعن وارث نه دی آلتی وارث چې دی نو هغه جوړیږي نو چې کمی پلار دی د هغې پته نه لګي او چې کمی پلار نه دی د هغه وارث جوړ شو آلتی د هغه نه چې دی نو هغه میراث وړي ورځ په قیامت باندې چې نو حدیث مبارکه کې راځي او د تاسو برابر کېږي د پلارانو په نوم د خلک به وایي چې دی پلار دی هغه به پلار چې دی نو هغه به نه نو ډیر شي چې دی نو هغه کارونه الله وی سا سبیله دا ډیره بده لار ده په دې کې جګړې هم پیدا کېږي دې نه دشمنیانې هم پیدا کېږي دې نه فتنې هم پیدا کېږي دې سره نسبونه چې دی نو هغه هم خلق ملک کېږي او وسم وګورئ چې تقریبا 70-80% چې نو هغه قتل و غارت او غلط کارونه د نو هغه د زنا په وجه باندې کېږي چې هغه داسې وشي دا کې نه پیدا شي اللهم احفظنا اتم حکم الله فرمای ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او تاسو مو چې ما قتل وای چې نو هغه نفس چې کم الله پاک دا غي قتل حرام کړي الا بالحق مگر په حق سره نو گویا د مسلمان وی او که غیر کافری دلته نفس چې نو الله ویلې که آزاد وی او که غلامی او بیا خاص کر د مسلمان قتل دا جرم عظیم دی مخکینیانو اغم تیر شو غالبا نو سورۃ النساء کې الله جل جلاله من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم چاچ نو هغه یو مسلمان جان بوج کر قصدن چې نو هغه قتل کړو د دې سړی بدل چې نو هغه جهنم دی خالدن فیها دیو په دې جهنم کې همیشه د پاره چې نو هغه پروت دی کله دغه مسلمان قتل د حلال وګڼلو حدیث مبارکه کې راځي فقط کفر دا سړی چې نو هغه کافر شو چې د بل مسلمان قتل چې نو هغه حلال وګڼلو نو دومره لوی چې نو هغه حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمای الله جل جلاله وای چې دا ټول وزمکه او اسمانونه زمکه او اسمانونه دا ټول نظام چې نو هغه درهم برهم شي د دې باندې زما دومره پروا نشتی خو کچرته یو مسلمان چې نو هغه په هغه قتل شو الله وی دا په ما باندې ډیر ګران دی دیجنو هغه سزا بزرګ سیدل ورکوم دا دومره جرم عظیم دی چې وزمکه او اسمانونه کاغه تباشي دا غي باندې دومره نه خو چې یو مسلمان په حق باندې چې نو هغه قتل شو دی وي دغه شان نه وای کم سړی چې نو هغه د یو مسلمان په قتل کې صرف یو ټکی ویلو یو حرف ویلو اقتل د قتل کې او په دې کې د صرف او قطري وې مړ کوي د صرف مړ قدر چې نو هغه ویلو نو وې دې سړی نه به هم په ورځ د قیامت چې نو هغه قصاص اخیستل کېږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه فرمایي جامع ترمذی کې نو هغه د روایت مفهوم دی کچرت اهل صنعاء دا باغ وخت د یمن چې نو هغه دارالخلافه و لوی خار چې نو هغه د یمن دی کټول اهل یمن چې نو هغه د یو کس په قتل کې راجم شي زبد د ټولو نه چې نو هغه قصاص اخلم مسلمان خو دومره لوی اهمیت دی نن دین باندې مونږ نه یو د دین نه لريو د الله او د الله د رسول د احکامات نه لريو جو ځکه زمونږ سره د دغه خبرو د سره پروا نشته نه الله وی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اوس په حق باندې چې نو څنګه قتلول دي نو درې قتلونه چې نو هغه روا دي خدای یاد ساتي چې دا هم د حکومت وقت چې کله اسلامي حکومت وي دا غوي ته دا اختیار اصل نه عام سړی ته چې نو هغه عام خلکو ته دا اختیار نه حاصل غوري درې قسم چې نو هغه قتل جایز دی نور چې نو هغه یو قتل هم جایز نه نمبر 1 یو مسلمان چې نو العیاذ بالله د ایمان راوړلو نه ورسته بیا مرتد شولو بیا نو هغه کلمه کفر ویلو یا داس یو کاری وکړلو چې په هغه سره د ایمان نه وتلو نو دا سره مرتد شو 3 ورځې به د قید شي د چې کم شبهات دي د شک او شبهات چې نو هغه به ختم شي بیا ایمان را نوړو نو حکومت وقت چې نو هغه به د قتلای عام خلکو ته دا اختیار نشته چې د نو هغه قتل کی نمبر 2 یو سړی چې نو هغه شادي شوده نه یا یو خزه چې نو هغه شادي شوده نه د نو هغه واده شوه دی او د واده کېدلو نه ورستو بیا دوی د زنا چې نو هغه ارتکاب وکړو الیاذ بالله او دوی اونې ولې شول سلور تنه کسانو په نو هغه گواهی وکړله یا دوی په خپل چې نو هغه اقرار وکړو چې زمونږ نه او دا جرم عظیم شوی دی نو دوباره جمع کولای شي نمبر 3 چې یو سړی چې نو هغه بل مسلمان دی چې نو هغه بل مسلمان قدر کی نو داغه په قصاص کې چې نو هغه به قتل ولې شي د دین نه ما سیوا
د مسلمان قتل چې نو هغه روانه دی. ومن قتل مظلوما او څوک چې اوجل شول چې نو هغه په ظلم سره فقط جعلنا لوليه الله وي مونږه ورکړې دی جوړ کړې د وارث لپاره سلطانن قوت اختیارو. وس دې کده د قصاص اخلي الله وي د قصاص د حق چې نو هغه مونږه ورسول ورکړي. خو سوی فلا يسرف في القتل دی په دغه قصاص اغستلو کې تجاوز چې نو هغه بنه کوي. وس اسراف بسنګ نه کوي نو داغه کې مفسرین مختلف قولونه ذکر کړي. یو قول دا د کعادت الجاهلیت العربیه لکه څنګه چې د عربو چې نو هغه مخ کې جهالت کارونه هغه شانتي بنه کوي هغه بس کارو نو دا هغه به یو کار داو چې یو سړی به ولګي نو بل کس به قتل کو نو د کم کسانو نه بچ سو قتل شو نو دی به د دغه خاندان بیا د ټولو نه قوي سړی او طاقتور سړی قتل نو هغه به قتلولو قتل به یو کړو او دوی به داغه په بدن کې چې نو هغه بل سړی قتل کو لکه دغه رواج زموږ په پښتنو کې مشته الیاذ بالله. او دویم طریقه به دا چې دغه سړی به ډیر مخور او لوی سړی چا به قتل کو نو دوی به بیا د حالن کې د یو کس په بدن کې به یو کس قتلېږي نو دوی به بیا د بل طرف 3-4-5 کسان چې نو هغه به قتلول. دا کار چې نو هغه وسوم زموږ په خلکو کې شته پښتنو کې الیاذ بالله. او دریم دوی بچنیانو هغه اکثر دې څوک چې د قتل سره به لاس خپې به دې پرې کړل پوزه غوږونه بچنیانو هغه به دې پرې کړل مسله چې دی نو هغه به ولا کوله. نو الله وی د اختیار نشته. قتل قصاص انزهاق روح دی سا وباسل نه بس چې څنګه کړي هغه شانتي قصاص نو هغه به واغستل شي خبره ختم. او بیا د ابن ماجه روایت دی الله پیغمبر فرمای القود بالسيف قصاص دا په پتوري چې نو هغه غستل کیږي نور بس واواله اسراف بنه کوي. انه کان منصورا بشک د مدد کولای شي خو کچرته د اسراف وکړو زیاتې وکړو نو بیا د ظالم شولو اولیاء مقتول چې نو هغه بیا ظالمان شول او قاتل خلق چې نو هغه مظلومان شول. الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي. الله دې داسې قسم جرایم نو زموږ حفاظت وکړي. ولا تقربوا او من از دیکھیږي الزنا زنا ته انه بشک دا زنا کان فاحشا د بهي وساء سبيلا او بدل ارض. ولا تقتلوا النفس التي او موجنه مقتلوي کوي هغه نفس کم چې حرم الله حرام کړی دی الله تعالی الا بالحق مگر په حق سره. ومن قتل مظلوما او څوک چې قتل کړی شول په ظلم سره فقد جعلنا نو پس موږ ورکړی دی لولیه د وارثانو ته سلطانن قوت اختیار. فلا یسرف بس زیادې دی نه کوي فی القتل په قتلولو کې وجلو کې انه کان منصورا بېشکه د به مدد کولی شي.